جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي تاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر یو. دا چې کله لسم مارچ د دې کال یعنی 2-3 میاشتې مخکې په پاکستان کې چې کله تر څو پورې د کرونا په حق باندې ډېر زیات خبرې نه وي راخوري شوی د اغه نه مخکې زمونږ په دې همسایه کې په افغانستان کې داسې معاملې روانه و چې اغه په حق باندې مونږ ډېر زیات خوشبینو چې دا معاملات په اوس ډېر زیات خشي او افغانستان کې به ان شاء الله امن راشي. افغانستان کې چې کوم داسې فورسز چې یو بل سره جنگيږي که هغه افغان طالبان دي او که هغه امریکا ده او که هغه بیا افغان حکومت او طالبان دي او څومره چې داسې فورسز دي چې هغه موجود دي نو دی په خپل کې یو بل سره کینی او دا خبري اترې به یو بل سره وکینو دا ژوند چې کوم دی دا به د یو سکون اړخ ته روان شي او د معاملات په ټول ټیک شي. د دې لپاره ټولو کې اول چې کوم ضروری ګام او هغه چې کوم بللې کېدو هغه دا چې اول دی افغان طالبان او امریکا خپل کې مذاکرات کوي او سب بنیادی خبرو باندې به اتفاق کوي بیا به اغه نه پس په دویم کیس کې برازي او په لسم مارچ باندې بعد افغانستان چې کوم حکومت ته افغان حکومت او خپل بیا افغان طالبان دا بیا په دویم پړاو کې دا ټول بین الافغان مذاکرات پکې او دا عمل چې کوم دی دا به مخکې ځان سره بوزي چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان کې په دې اړه باندې خلک زیات خوشبین پدیو بخنه غواړم ځکه چې په افغانستان کې کله هم حالات خراب شوي دي نو ټول کې زیات اثر په پاکستان باندې پریوته دي. په افغانستان کې چې کله هم جنگ شروع شوی دی نو ټول کې زیات معاشي او معاشرتي او سماجي او هر قسم حالات چې کوم دي هغه ټول کې زیات پاکستان کې خراب شوي دي. کله د دهشتګردۍ خلاف د اخرنه جنگ امریکای چې کوم شروع کړو خو ساخته دهشتګردۍ خلاف جنگ چې ورته ویل نو د اغه د شروع کولو نه پس هم ټول کې زیات زو د افغانستان نه پس پاکستان ته رسیدل او د پاکستان باندې اغه اثرات لا تر اوسه هم شته. نو چې کله د امن د عمل روان شو نو په پاکستان کې هم خلک ډیر زیات خوشبین شو او خلکو دا وګڼله چې یاره اوس په افغانستان خشي نو ان شاء الله پاکستان کې به هم ور سره حالات خشي کاروبارونه به هم روان شي د پاکستان او د افغانستان په لار باندې به کوم کاروبارونه دواړه وړخونه کېده هغه به هم وشي او دا چې کوم روزانه به بدی پیخي را منځته کېدي هغه به هم ور سره ختم شي. خو بیا مونږ وکړو چې کله په افغانستان کې بیا لکه دا خبرې شروع شوې نو اغلته د دې بیا فوري تور باندې ښه نتیجې مخې ته رانغی ځکه چې په افغانستان کې دوه داسې خلکو چې یو ولسمشر اشرف غني صاحب او یو د اغه نه علاوه عبدالله صاحب په خوانه چیف ایگزیکټیو د دوړ ویل یو ویل ما ګټلې د صدارتي انتخابات بل ویل چې ما ګټلې دی یو ویل چې زه د افغانستان قانوني صدرم او بل ویل چې زه قانوني صدرم نو د دې ترمنځ یو کشاله روانه و او په دې کې هیڅ خبره نه جوړېده. نو پرون بیا مونږ وکړه چې دا دواړه یو ځل بیا په یو خبره باندې یوځای شو کېناست او دوی دا ویل چې دا دومره وزارتونه به توالي دا دومره وزارتونه به زوالم او بیا به د ملک چې کم دی دا په یوځای باندې مخکې بوزو چې امن اړخته دا خبره روانه شي. نو دینه یو خبره بل دا ثابت شو چې افغانستان کې اوس هم لغونته کمې د جمهوریت اړخته شته چې الته د ووټ په ذریعہ باندې کومه فیصله کیږي نو بیا چې کله اصلي وخت راشي نو هغه ځکه بیا شخصیاتو ته قتل کیږي چې دا کم داسې شخصیت ته چې هغه خپه دي چې هغه رضا کول هم پکې ډیر زیات ضروری دي. نو دې لپاره دا خبرې وشوي خو بیا هم خلک اوس خوشاله دي چې د دې دوړو ترمنځ زبې یو ځل بیا راځینامه وشو او دا خبرې به مخکې زی دا ارسه هم روانو ورسره مونږ پیله ځل باندې د افغان طالبانو په حق باندې دا خبره وورده چې د اغوی د خلینه چرته د هندستان سره د مذاکراتو خبرې هم مخې ته راغلي دي. نو مونږ به دا ټول ارسه ګورو په دې باندې لګوندې خبره کوو چې آیا دا کم عمل چې د کرونا وایرس او د هر څه د نور معاملاتو د وجنه کم زندېدل او دا چې اوس بیا شروع شو نو آیا دا به مخکې به کم زی لزم او دې سره به مخکې څه نتیجې مخې ته راځي چې کمی خبرې شوي هغه کې به مخکې څه کیږي. نو په دې باندې مونږ کوشش کوو ما سره د پاکستان د افغانستان په حق باندې جوړ نظر لرونکي طاهر خان صاحب چې کوم دی هغه به هم را سره موجود وي دوی په افغان طالبانو کې هم خ نږدې اړیکې لري په افغان حکومت کې هم د دې خ جوړ نظر دی او د افغانستان په ټولو معاملاتو باندې پوهیږي. دینه علاوه به هارون رشید صاحب چې کوم دی هارون رشید صاحب په پاکستان کې د انډیپندنت مشر دی ابر سره وي او د کابل نه بر سره انیس سلیمان صاحب دی وخت کې پروډوسر صاحب چې طاهر خان صاحب را سره پلاین دي. طاهر خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله ویم مهرباني تاسو ډیره مهرباني طاهر خان صاحب دا خبره بیا یو ځل را ګرم شو او مخکې مونږ کتلی و چې دا کم توتریخواله جوړ شو د دواړو مشرانو ترمنځ د ولسمشر اشرف غني صاحب او د عبدالله صاحب ترمنځ نو دا خبره اوس بیا را جوړه شو نو چې دا څنګه را جوړه شو د دینه څومره تاسو لکه خوشبین یې تاسو څومره دې ته په ښه نظر باندې ګوري چې او دې سره به معاملات اوس مخکې لاړ شي او هغه خبرې چې د حل طرف ته نه تللی به اوس مخکې د حل طرف ته لاړ شي.
سلامونه تاسو ته یو واري بیا او تاسو کتونکو ته تاسو د پښتنې د سوال چې کوم اولنې برخه ده چې دا څنګه رامنځته شو دا 13 ورځ کې د معاهده وشوه د اقتدار د واک د ویشلو یا د شراکت نو اولنې خبره خدا ده چې د امریکا او د نورو نړیوالو د افغانستان په سیاسي مشرانو په حکومت د ډاکټر عبدالله باندې یو دباو وو تاسو ته یادېږي کله چې د مارچ میاشتې په اخر کې د امریکا خارجه وزیر ناکام د کابل نه لا رسېدلی نه و قطر سره طالبانو سره ولیدل او هلته نه اعلان وکړ چې یو ارب ډالر به په دې کال کې د افغانستان نه کټېږي او یو ارب ډالر به راتلونکي کال کې او بیا د مایک پومپیو د بیان وروسته د امریکا چې کوم نایب وزیر خارجه ده الټریټ هغه مسلسل دغه رنګ بیان ورکو دغه رنګ زلمی خلیلزاد بیا کې تاسو د نیټو بیانونه وګورئ هر یو ملک نه او پر پاکستان سره پاکستان هم د دې معاهدې نه مخکې بیان ورکړ چې یو ټول شمول حکومت ورته دی وایي یعنی ټول پکې برخه واخلي او ډول سیاسي مشران دي خپل اختلافات نو یو خو هغه دباو بل دویم دا چې مشران وایي چې ځکه ډاکټر عبدالله د دې نه انکار کړو چې هغه د ولسمشر نه ځکه هغه په خپل ځان اعلان کړو چې څنګه انتخابات ګټلي دي بیا یې سوګند حلف واخیست په هغه ورځ باندې په هغه وخت باندې کله چې ډاکټر اشرف غني صاحب حلف واخیست او هغه دا دې نه پچا کېده نه نو سیاسي دغه معاملې یا د ټول په هغه پروسه باندې هم یو ډېر منفي اثر او اغېز کړو او دنیا دا غواړي چې د سولې دا پروسه دا پرمخ لاړه شي د سولې پروسه خو به هغه وخت پرمخ ځي هغه به په کې اشرف وي چې کله هلته یو سیاسي اواز وي او یو متحد اواز وي نو یو خو پکې دغه درېیم ده چې ګوره که افغانستان مشرانو نړیوال دغه دباو ته اپیل ته خواست ته اهمیت نه ورکوو نو د افغانستان لپاره به ډېر مشکل و چې هغه لکه د حکومت په ښه انداز کې تېرېدلې وي ځکه چې افغانستان خو نړیوال ملاتړ ته حمایت ته ضرورت او اړتیا لري نو د هغې مجبوري وه چې د سولې طرف ته دواړه مشران راغله اوس مهمه خبره دا ده چې آیا دا معاهده چې کومه شوې ده دې کې به لکه 50% څنګه به تاسو مخکې په ذکر کړي وي چې 50% به یو 50% بل بیا چې کوم مهم هغه اداره به جوړېږي چې ډاکټر عبدالله په مشرۍ کې چې ټول د سولې د روغې جوړې ده طالبانو سره خبرو دا به د هغې ذمهواري وي نو د دې عملي کېدل هغه یو مهم دي او داسې یو مسله خو وي اکثر چې معاهدې وشي لیکن عملي کېدو کې دا مشکل وي نو چې دا عملي شي او بیا د سولې طرف ته پرمختګ او پیشرفت ځکه د خلکو بنیادي خواهش سوله طاهر خان صاحب په دې ټول عمل کې زما په ذهن کې یو سوال راځي چې دا افغانستان کې د نن حکومت جوړ شو د خلک خپلو کې رضا صلاح شو دی ارس یو بل سره تقسیم ک نو د دې طالبانو د راتګ به اصل مقصد سوي آیا دی به امدی سره کینی امدغه حکومت به مخکې به تاسو بس خیالي دی کې د افغان حکومت باندې څه ذمہواری راځي او کم چې افغان طالبانو وعده کړی دا معاهده کړی د امریکای سره د اغه لاندې په افغان طالبانو باندې څه داسي ذمہواری دي د معاهده لاندې چې هغه تر سره کوي د کوم اعلان د کابل د معاهده دا چې کوم قطر کې شو چې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ شو دا چې کوم حالات اوس نوي جوړ شوي دا وګورئ د دوه غټي حمله هم پکې وشوي په طالبانو باندې څه نور ذمہواری راځي طالبان خو د افغانستان د حکومت په اړه باندې ډېر زیات یو سخت موقف لري او هغوی چې دا حکومت په سره دیړو منینا او نو یو خو دا مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې راځي ځکه تاسو ته یادېږي چې کله د افغانستان د حکومت لخوا د 21 کسانو هغه د خبرو لپاره طالبانو سره پلاوي یا وخت یا ډله ګروپ اعلان شو نو طالبان هغه رد کړ او هغه وی چې دا حکومت نه باید دا سیاسي مشرانو دا لکه هغه په دې حکومت په کې یو پارټي وي نو دا د بین الافغاني مذاکرات دا به هم یو لوی چیلنج وي تیر ورځ طالبانو په دې معاهده دا چې د واک او د اقتدار د ویشلو لپاره 13 ورځ په کابل کې وشوه نو په هغې باندې طالبانو هغه موقف خو راغی او خو ډېر سخت ماته نه ښکاري ځکه د طالبانو ترجمان د سیاسي دفتر دا وویل چې دا د افغانستان مشران دی د ماضي هغه ناکامه تجربې هغه نه تکراري لیکن
په بیان کې دا نه ویل شوی چې دوی دا رد کړې ده یا مسترد کړې ده، نو هغه رنګ سختي خو لا نشته په دغه بیان کې. نو دا یو ښه یو شګون دی، یو لارې پکې پرېښې ده. لیکن اوس تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د طالبانو د امریکا معاهده خو شوه، امریکایان خپل فوجیان وباسي. لیکن اوس د ټولو نه هغه مهم دویم پړاو چې دی بین الافغاني مذاکرات، هغه د هغې لپاره هغه شرایط چې طالبان خپل شرایط لري چې تر څو 15,000 قیدیان یې کړي، نو دوی خبرو کې ګډون نه کوي. د افغانستان حکومت خپل شرایط لري چې طالبان دې اول تشدد کم کړي. تاسو ذکر وګورئ دا نن چې کوم په غزني کې حمله شوې ده، په ښار کې شوې ده، بل 2 ورځې وړاندې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دفاع د وزارت په یو ودانۍ باندې حمله وشوه. د ګورې دی یو مفاهمت موږ اورېدلي وو، تاسو به مو اورېدلي چې امریکایانو سره طالبانو یو مفاهمت دی چې په لویو ښارونو کې به طالبان حملې نه کوي. لیکن د دې حملو نه خدا ظاهرېږي چې د طالبانو په هغه موډ کې او د هغې په سوچ کې لږ سختي راغلې ده، ځکه چې غزني هم ښار دی او په ګردیز هم ښار دی، نو لږ مشکلات د پیدا کېدو په حال کې. ګوره طالبان هر کال د اپریل یا د مې په میاشت کې پسرلي عملیات اعلان کوي، د جنګ هغه سیزن شروع کېږي، هغه اعلان نه دی شوی. لیکن د دې حملو نه خو غیر رسمي یو اعلان هم طالبانو هغه جنګ بیا تیز کړی دی. نو بهرحال دا د افغانستان د سولې پروسې دپاره یو بد کار دی. لیکن دلته اوس خو د افغانستان د حکومت هغه پخوانی ضد پاتې کړي چې شروط به د طالبانو د قیدیانو رهایي یا طالبان دغه د 15,000 قیدیانو په شرط باندې قایم پاتې شي، نو دا ضد د طالبانو، دا ضد د افغانستان د مشرانو د حکومت، دا به ضرور بیا منفي اغېز کړي. ځکه چې طاهر خان صاحب هارون رشید صاحب هم مونږ جوین کړو، هغوی به هم خبره کوي. خو زه به تاسو نه یو خیرنۍ پوښتنه کول غواړم. د 2-3 ورځو چې مونږ دا ګورو لګیو مسلسل د هندوستان نوم را روان دی د افغان طالبانو په اړه باندې، او دا اول خو پکې یو خبر راغو چې غلط و چې افغان طالبانو ویلي دي چې هغوی دي هم په مذاکرات، بیا د پاکستان د سفیر په حق باندې خبرې راغی. خو نن هم مونږ ګورو چې د عباس ستانکزی صاحب چې کوم دی نو د هغوی یو آډیو پیغام مخې ته راغلی دی، او نو هغوی پکې څه خبرې کړي دي. اخر د دې څه مطلب دی؟ په دې سټیج باندې هندوستان دا نوم د راتلو څه مطلب کېدی شي؟ د هندوستان دا خبره چې تازه شوه، تاسو ته به یادېږي دا ټولو نه اول تقریبا هفته 10 ورځې کېږي چې د طالبانو دفتر سیاسي ویان سهیل شاهین د قطر نه د هندوستان د یو میډیا ادارې د هغې په یو ویډیو کانفرنس کې شریک و، او په هغې کې د هندوستان سره د طالبانو د تعلقاتو یا د رابطو خبره وشوه، د ممکنه د یو بل سره د خبرو خبره وشوه. نو هغه وخت سهیل شاهین داسې نرمه خبره کړې وه چې طالبان ټولو ګاونډیانو سره ښه تعلقات غواړي، نو هندوستان ته پکې اشاره وه. بیا ګورئ د هغې نه پس بل مهم پرمختګ دا وشو، پیشرفت دا وشو چې زلمې خلیلزاد د پاکستان سفر نه یو ورځ مخکې چې کله نیوي ډیلي کې و، نو هلته هغه په اول ځل باندې هندوستان ته دا مشوره ورکړه چې د دې که تشویش وي، د دې اندېښنې طالبانو په اړه باندې وي، نو طالبانو سره دې مخامخ خبرې وکړي، طالبانو سره دې وویني. نو یو خو دا خبره راغله. بیا دلته یو سوچ په پاکستان کې چې آیا دې کېدای شي د پاکستان مشوره هم وي، ځکه تر څو د معاملې پورې خو پاکستان د هندوستان د رول دومره حامي نه و. لیکن اوس خو مستقبل کې به د افغانستان کې د بیا ودانۍ کار شي، د بحالۍ کار به کېږي، بیا به اوس د بین الافغاني مذاکراتو کې چې معاهده کېږي د هغې د عملي کولو خبره به وي، ضمانتیانو خبره به وي، د افغانستان د مستقبل د سیاسي نظام خبره ده. د هندوستان او د افغانستان ډېر ښه تعلقات دي. هغه مطلب د افغانستان صلح مقصد وي، نو هر یو علاقایي هیواد د هغه به یو رول وي او باید چې لکه پاکستان خپله دا خبره کوي. پاکستان پالیسي اوس څه ده؟ پاکستان دا وایي چې د افغانستان کې صلح چې ده جنگ ختمول چې دي دا مشترک ذمه داري ده. د مشترک معنی بیا څه جوړېږي؟ مشترک معنی خو دا ده که چې ګاونډیان دي، بیا نړیوال نور حکومتونه دي. نو زما خیال چې دغې ته خو دا ځکه پکې دا راز ده چې د هندوستان خو ګوره امریکا ورسره ښه تعلقات دي او هغه غواړي چې د هندوستان د افغانستان په معاملو کې یو رول وي. چې دغه تناظر کې دا شی مخې ته راغلی او کېدای شي د پاکستان په دې کې رضا شامله وي. ډېره مهرباني طاهر خان صاحب، د وخت راکولو دپاره کور مو ودان. هارون رشید صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې تاسو به د طاهر خان صاحب خبرې واورېدې او زما سوال به تاسو نه هم همدا وي، ځکه چې ما تر اوسه پورې
د افغان طالبانو چې کوم اکټیویټیز وکړه امریکای سره د هغې مذاکرات کېده یا به د افغانستان په اړه باندې کومې خبرې کېدې نو تاسو به هلته خامخا موجود وئ د هر څه تاسو په خپلو سترګو باندې کتلي دي تاسو خلکو سره خبرې هم کړي دي او دا چې کومه خبره ما وکړه عباس ستانکزی صاحب والا دا هم نن تاسو ته هغوی خپل اډیو پیغام را لېږلی چې موږ هغه اورېدلی دی لږ غوندې به زه پروډوسر صاحب ته یم چې هغه اډیو پیغام لږ وچلئ او بیا تاسو هم په هغې باندې لږ غوندې خپل د رای اظهار وکړئ چې دا عباس ستانکزی صاحب څه ویلي وو جی د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر تل دا هڅې کړي او کوي ترڅو د افغانستان ګاونډیان د منطقې هیوادونه او همدارنګه د نړۍ هیوادونه د تشویق او ترغیب کړي چې په افغانستان کې د 12 لسیزو جګړو د خاتمه او د یو معقول صلح د راوستلو او همدارنګه د خارجي قواو لوتلو نو وروسته د افغانستان په بیا جوړونه او بیا رغونه کې مثبت قدم واخلي د هند حکومت که په خپل وسنۍ پالیسي کې تجدید نظر وکړي او د افغانستان په صلح او بیا رغونه کې هارون رشید صاحب تاسو په خپل لکه دا خو تاسو د ادارې سره هغوی دا خبره کړې وه او ډیره مهرباني چې مونږ سره هم د مونږ استعمال کا خبره دا چې لکه دا اوس پکې د هندستان نوم راغو د دې نه علاوه د چې کوم افغانستان کې افغان مفاهمتي عملو هغه هم ځنډېدلی و دا چې نن کوم نوی پیشرفت شوی دی په کوم نظر باندې ګورئ او دا د هندوستان ذکر چې پکې راغو او دا چې کومه یو سخته خبره راغلې وه چې د طالبانو په اړه باندې چې هغوی به ګرمي به په کشمیر کې تېروي او دا خامخا ورځو به هغې نه هم یو پیغام راغلی په دې دواړو خبرو باندې به تاسو څه ویل غواړئ زما په خیال څه رڼا خو طاهر خان صاحب په خپل خبرو باندې واچولو چې دا ولې طالبانو په دې وخت کې دا انډیا ته هند ته پیشکش کړی دی خو هغه کې زما په خیال یو غټه خبره او انصر چې دی هغه د وروستو ورځو کې تاسو کتلي یو فیک نیوز مخې ته راغلی و د طالبان اړخ نه د دوی چې کوم مرکزی ترجمان دی ذبیح الله مجاهد طرف نه او هغه کې دا خبره کړې و شوې و چې طالبان چې دی هغه به اوس په هند کې خپل جهاد شروع کړي نو هغه خو سمدستي دوی بیا تردید کړو خو دا هغه د وجه بیا د دوی ښکاری چې دی باندې ډېر داسې فشار غونډي و یا د دوی کوم اړیکې وې انډیا سره یا امریکا فشار ور باندې چې دوی دا سمدستي تردید وکړو خو بیا ور سره دا پیشکش هم وکړو چې لږ تعلقات خکی چې کا انډیا غواړي چې خپل پالیسیانو باندې چې ماضي کې هغه افغانستان کې ساتلي دي په هغه باندې کتوی نظر ثاني کوي نو بیا طالبان ور سره رابطې کولو او مذاکرات شروع کولو لپاره تیار دي نو دا یو غټ پیشرفت دی د طالبانو طرف نه مخکې داسې پیشکش انډیا ته نه دی شوی نو دې کې دا ښکاري چې دې وخت کې تاسو وګورئ نو طالبان چې دي چاینا سره خبره کوي روس سره خبره کوي ایران سره تعلق لري چې کوم هیواد په افغانستان کې څه انټرست لري هغه ټول سره د دوی رابطه شته ما سوای انډیا سره او انډیا د وجه دغه دا چې پاکستان نه غواړي چې د طالبان او انډیا چې دوی نږدې راشي نو اوس هغه پالیسي کې هم بدلون راغلی دی او زما په خیال کې لږ دا اوورال پکچر وګورئ نو د دې ټول تعلق چې څه خلک دي دلته هغه دا غني چې دا صدر ټرمپ سره د دې هغه اړیکې لري دي سره او هغه وجه دا ده چې یک کال اند کې نومبر کې امریکا کې ټاکنې دي صدارت نو هغه نه مخکې د پریزیدنت ټرمپ دا کوشش و چې افغانستان د دوی ټول قواوې چې دي هغه روباسي انخلاء مکمل کی نو هغه کې څه تاخير ماخرم را روانو بل بیا پکې د انډیا هم څه خدشات ولې دا ټول چې دوها پروسس شوی دی د کې انډیا چې هو بالکل سایډ لاین شوی نو هغه هم زما په خیال په امریکا باندې صدا سه دباو اچولې دي چې هم تبدا الته امن راشي یا څه هغه شي نو هغه قابل قبول نه وي چې سو پورې زمون چې کم خدشات دي یا زمون چې کم انټرست دي دا غیم څه دفاع وشي نو ښکاری دغه څه باز خلک دا وایي چې کې دي شي دا خبره طالبانو د امریکای د پریشر لاندې دا سکړی وي امریکا د انډیا ته افر کړی وي
چې دا حالات لګ خپاتې شي په دې سیمه کې ولې چې کله نه د دوی د امریکا او طالبانو معاهده شوې ده ډېر سخت کشیدګي روانه ده افغان حکومت هم خپه ده طالبان هم باندې تورونه لګي چې دوی دا ډېر کابل کې د وروستو ورځو کې هسپتال باندې هغه تور لګي چې دوی طالبان پکې ملوث وو او امریکا چې اوس پورې وګورئ نو زلمه خلیل زاد چې دی هغه غواړي چې دا معاهده بچ پاتې شي هغه هم چې کم د هسپتال برید نه پس چې کم بیان ورکړی وو نو هغه کې هغه تور چې دی په داعش باندې لګولي او طالبان باندې نو لګولي چې افغان حکومت دی هغه طالبان پکې ملک هارون صاحب ټول غواړي امن معاهده لګ بچ شي خجی هارون صاحب دا یو بل خبره مخې ته راځي کنه چې طالبان اوس هم افغان حکومت منلو ته تیار نه دي او لکه د هغه ته حیثیت ورکول ته وي تیار نه طاهر خان صاحب هم په خپل خبرو کې دا خبرو کا بل طرف ته په افغانستان کې لګیا د حکومت سازي روانه ده کیږي نو دا خبره به مخکې څنګه زی طالبان په کوم حیثیت کې راځي تاسو په خپل روزانه د سره خبرې کیږي سوې لګیا دي خلک دوی خو دیتا غدي چې دا یو ځل د افغانانو ترمنځ چې کم مذاکرات شروع کېدل دي هغه سلسله چې یو ځل شروع شي نو هغه نه پس بیا دا د باندې خبره کیږي چې دا اوسنۍ حکومت د دې په کم شکل وی او بیا مستقبل کې به کابل کې د حکومت څخه شکل به جوړیږي الته آئین باندې ډېر ودرې اعتراضات دي د طالبانو هغه به څنګه حل کیږي هغه به څنګه لري کیږي آئین کې به ترمیم کیږي سب کیږي نو دا ډېر خبرې دي پکې چې لا سپینې نه دي خو هیله هم دغه دا ټولو او ښکاري دغه چې طالبان هم ورته غاړه ایښې دی چې هغوی غواړي چې زر تر زره دا بین الافغان چې کوم مذاکرات دي دا شروع شي او هغه نن کپرون هم یو بیان دی کې جاری کړی و چې کوم دی کې غټ خنډ دی هغه د قیدیانو رهایی ده تاسو سره بجی هارون صاحب تاسو سره به د قیدیانو پر رهایی باندې هم لکه خبره کوم په وخت شوی دی ورکوټ شاندمي ګرانو کتونکو راځو دی ورکوټ شاندمي نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله هغه کتونکو چې اوس پروګرام کتل شروع کړی دی د غي د اطلاع لپاره چې دلته زموږ په دې سیمه کې د کرونا د وایرس دراتلو مخکې کم ژوندونو په هغه یو ډېر لوی مهمه چې کومه معاملې هغه په افغانستان کې امن او هغه افغانستان کې د امن دراتلو په لار کې سخندان او اخندان هم پرون ختم شوي دي او اوس په افغانستان کې ځل بیا اشرف غنی صاحب او عبد الله صاحب دواړه په یو بل سره بیا شریک شوي دي او د شراکت اقتدار یو نوې فارمولې باندې رضا شوي دي چې نیم وزارتونه به یو سره وي نیم به بل سره وي اشرف غنی صاحب به ولسمشري او عبد الله صاحب چې کوم دی نو دی به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چې کوم مشرولي به هغه به د دې پلاس کې وي اوس لکه مونږ څومره نور تمه ولرو چې مخکې به سکیږي او مخکې آیا مونږ خوشبین شو کنه چې د معاملات د افغانستان دي دا به اوس ټیک شي کنه نو په دې باندې مونږ خبرې کوو خدای دې وکړي چې افغانستان کې امن راشي چې په دې ټوله خطه کې امن راشي ما سره هارون رشید صاحب د پاکستان نوموړی صحافي او په پاکستان کې د انډیپندنت مشر دی هغوی را سره دي او د پروګرام په دې برخه کې به مونږ کوشش کوو چې په کابل کې زموږ ملګری دی انیس الرحمن صاحب صحافي دی او هغې نه به موږ تپوسونه کوو چې د کابل دننه په دې حق باندې څه سوچ دی خو زه به تر څو پورې چې انیس الرحمن سره زموږ رابطه کېږي زه به هارون رشید صاحب تاسو نه بیا خپل همغه سوال کوم چې یو طرف ته هغوی خو افغان طالبان خو حکومت خپل نه مني چې کوم موجوده حکومت دی او د حکومت فارمیشن روان دی ورسره او قیدیان هم نه رها کیږي لګیا دي مونږ ګورو ډېر لږ خوشي کیږي نو د دې ارسنه به اخر څه جوړیږي لکه د ټول مجموعي شکل ته چې ګوري نو پر ذهن کې سره راځي چې د نتیجه به سره وځي ګوري سو پورې چې د بنديانو رهایی مسله ده نو ماته نه ښکاري چې دا ډېر داسې مشکل دی که امریکا غواړي امریکا په کابل حکومت باندې ډېر انفلوئنس لري اثر لري که هغه غواړي نو کابل حکومت باندې ډېر زر دا کولی شي او مسله دغه ده چې کابل کې اشرف غنی صاحب او د نور حکومت خلک چې دي او خاص کر طالبان مخالفین چې دي
هغوی نه غواړي چې داسې سمدستي دا پروسس مکمل شي او یو داسې تور ور باندې ولګي چې هلته طالبانو غوښتنه وکړه تاسو دلته ټول کسان خوشي کړ نو هغه کې هغه سفارتکاری ورته وایي که پولیټیکل مینوورینګ ورته وایي خو هغه کیسه روانه ده زمانه ښکاري پکې هغه وشو تاخیر پکې وشو خو څو ورځو کې زما په خیال دا سپیډ به رانیسي ولې که تاسو وګورئ نو طالبان او امریکا طرف نه چې کم اوس پورې بیانونه راغلي دي نو هغې کې دا هغوی سپینه کړې ده چې هغوی غواړي چې دا معاهده وچلي او دې باندې عمل درآمد وشي نو هغې کې بیا ما ته نه ښکاري چې زیات مسایل به پکې پیش کېږي زلمی خلیل زاد صاحب چې دی هغه یو چې کم دوحه معاهده یې کړې ده هغه هم ډېر داسې غټه کامیابي موندلې وه خو هغه نه زیاته غټه کامیابی بدای چې هغه د پاره او چې کم ټاسک ولا ورکړی شوی دی چې امریکا کوو چې دی د افغانستان نظر تر زره راوباسي نو هغه د پاره هغه بغواړي چې په کابل باندې به خامخا فشار اچي او خامخا دا مسله چې دا د مخال زیات ټول بوانل خو هارون صاحب چې دا څنګه بدې پیښې د بدري ورځو کې مخې لراغي زما په خیال باندې چې د معاملې دومره اسانه هم نه ده تاسو چې موږ سره اوسئ د کابل نه را سره انیس الرحمن هم موږ جوائن کړی یو صحافي دی افغان او زموږ ملګری دی ډیره مهرباني انیس الرحمن صاحب تاسو موږ ته وخت راکو زه به تاسو نه لږ تپوس کوم چې په کابل کې دننه دا چې پرون کوم پیشرفت شوی دی او په افغانستان کې دننه دی هر څه ته څنګه کتل کېږي د شراکت اقتدار دا فارموله چې ده دغه خو د ښکاری چې بس لکه یو ځل تقسیم وشو خپلو کې حکومت به اوس هم دغه رنګ رواني نو خلک دې هر څه په کوم نظر باندې ګوري ډیره زیاته شکریا محمود جان صاحب مخکې د دې چې د موضوع ته راشم یو دوه خبرې وکوم چې کله صدارتي الیکشن دلته کېده نو په هغه وخت کې لس ورځې ما متواتر ډیوټي کړې ده چې زه به سهار 5 بجې تلم او د شپې 12 بجې به د الیکشن کمیشن نه خپل کور ته راتلم په هغه وخت کې دوه اټیکس هم هلته وشو چې خوشبختانه په هغه یو اټیک کې زه لږ زخمي شوم او نور چې دی بچوم خو راته ډېر ضرر راته نه رسېدلی دومره قربانیان خلکو ورکړې د دغه صدارتي الیکشن دپاره چې خلکو پکې زخمیان شو خلک پکې مړه شو خلک پکې وتښتېده د خلکو ګوتې غوتې شوې هغه وخت کې چې دی یو څه ګرمي هم وه که څه هم دغه تېر شوی په افغانستان کې ځینو سیمو کې واورې تېرې شوې وې ځینو سیمو کې یخني وه چې زموږ کوم شمالي علاقه جاتو او لاندې سیمو کې یو څه ناڅه ګرمي وه خو خلکو قرباني ورکړه اوس چې دا پرون کوم تړون وشو دې ته خلک په دې نظر ګوري چې هغې کې د افغانستان ټول هغه پیور سیاسون ناستو یعنی استاد صاحب پکې ناستو بغیر د حکمتیار صاحب نه ټول هلته ناستو حامد کرزی ناستو همداسې یونس قانوني ناستو دا نور کسان هم هلته ناستو او دې ته موږ دا ویو چې هغه بند کمره میټینګ چې ورته وایي هغه شانتي یو ماحول خلک چې دی په دغه څه ورته خوشاله دي چې زه شکر دی دغه مشران کېناسته په دې کې خارجیان نه په دې کې امریکایان نه په دې کې جانکاري نه راغلی په دې کې خلیجزاد نه په دې خلکو تفاهم وکړ او په دغه تفاهم کې چې دی د سولې لپاره یعنی تاسو ولید چې مخکې چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله او هغه ته اوس ډیر زیات یو مهم پوسټ ملاو شو چې هغه د سولې لپاره حالې زری دي ریکنسیلیشن وکړي په افغانستان کې یعنی دا اسانه کار نه دی دا چې دی ډاکټر عبدالله د ځان لپاره ډیر یو غټ مسؤلیت واخیست یعنی خلک به اوس هغه ایکسپیکټیشن چې هغه به ډاکټر اشرف غني نه کوله اوس به هغه ډاکټر عبدالله نه کېږي یو خبره چې هارون رشید صاحب وکړه زه وایم چې هغې سره هم دغه خبره وتړم د طالبانو د خوشي کېدل چې کوم پروسس دی هغه تړل شوی د وایلنس ریډکشن سره یعنی که تاسو هغه توافقنامه وګورئ په هغې کې دا خبره شته چې د طالبانو بندیان چې خلاصېږي نو په افغانستان کې به وایلنس ریډکشن راځي خو په تېرو څو میاشتو کې تاسو وګورئ چې دغه 2020 3600 نه زیات اټیکس په مختلفو ضلعو کې شوي په مختلفو ولایتونو کې شوي دي چې هغې کې ریسنټلی تاسو نن ولیده په غزني کې په 15 بجې باندې نن چې د بم بلاست شوی دی کار بم بلاست هغې نه مخکې پکتیا وګورئ چې هغه د طالبانو منلي دي چې کوم طالبانو منلي دي هغه 3600 بلاست دي نو چې کله وایلنس ریډکشن نه راځي نو تاسو به چې د بل اړخ نه څه ایکسپیکټیشنز وکړئ کوم فګر چې اوسه پورې راغلی دی 1100 پورې طالبان خوشي شوي دي او 260
دا طالبانو د افغانستان ګورنمنت امپلویز یا د افغانستان پولیس یا د افغانستان ملټري چې دغه خوشی کړی ده نو دې شي کې وته پورې هغه بیلنس نه راغلی نو چې څو پورې دا نه راغلی د تاسو مخکې قدم نشي اوچتولی نو موږ هم دغه امید دی چې طالبان هم په وایلنس ډایرکشن کې کمی راولي چې دا پروسس مخکې لاړ شي. تا انیس الرحمن زه تاسو کول غواړم موږ دلته په دنیا کې یو لفظ اورو کنه چې بین الافغان مذاکرات خدا خو موږ له پته ده چې د کې به طالباني د کې به افغان حکومتي دا بین الافغان څه شی دی د کې څومره داسې خلک او څومره ګروپونه دي او څومره شخصیات دي چې دا ټول به کینی دا خبره به جوړی نو اله به جوړیږي کنه دا لږ محدود خلک دي. محمود جان صاحب کتا سي د پرونی د شپې ټویټ شاهین ټویټ وګورئ لکه تاسو چې پښتنه وکړه د هارون رشید صاحب نه چې افغان حکومت نه مني طالبان افغان حکومت به وس مني کوته پورې نه خوځ به مني او په دغه خبرو ته چې دغه خبرې مخکې زی دغه خبرې چې مخکې وړي دا به څوک نه یعنی امریکا خو وی چې دغه ټول موږ صرف فیسیلیټي اویلیبل کوم دغه بین الافغاني مذاکرات کیږي دا به د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ کیږي پلس سیاسي احزاب چې افغانستان کې موجود دي چې دلته جنبش ته د توحید اسلامي دی د حزب اسلامي دی د جمعیت اسلامي دی او د نور چې کوم واره غټ ګوندونه دي د امداد چې کوم خلک ګوندونه نه لري لکه حامد کرزی سه د کسان په کې کېنی د خوځو نمائندگان په کې کېنی زمونږ د افغانستان صحافیان حضرات چې هغه په کې خپل یو دوه نمائندگان لري دا به کېنی یعنی دا بین الافغاني مذاکرات به داسې نه چې د کې بس حکومت یا به کې صرف طالباني شاهین هم بیګاوری دي چې دا کوم پولیټیکل کرایسس دی په افغانستان کې دا باید زر تر حل شي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د دې معلومیږي چې طالبان هم اوس یو څه لیوالتي خودلې ده چې هغه زر دغه پیس پروسس مکمل شي یعنی زه په دې باور یم چې امریکایان دی او کنيزي خو طالبان دې ته لیواله دي چې زر افغانستان کې مذاکرات شروع شي او موږ عملی میدان ته راشو ځکه په عملی میدان کې وسه پراتی دي تاسو ما سره اوسې لږ هارون رشید صاحب نه تاسو کوم هارون رشید صاحب چې کوم معاهده کېده په دوحه کې تاسو الته موجود وي د طالبانو د اړه څومره په دې اکل باندې سنجیدګي ښکارا شوی او بیا د اغه نه پس چې دا کمی حمله دي او دوی وی چې دا خو طالبان منی لګیا دي نو چې وایلنس نه کمیږي دا خو د معاهده بنیادی شرط او د خبرو مخکې څنګه زی بالکل دا خو طالبان چې کله دا معاهده کوله دوحه کې دوی یو غټ شرط منلې او چې البته وایلنس کې کمه براولي خو وایلنس اوس هغه داسې ویګ دی کا هغه تاسو اګریمنت وګورئ نو هغه کې داسې څه نشته چې کم لیول پورې برازي او بیا پکې طالبانو دا یو بل کپخ ورته وای هغه پکې راوستي دي چې مونږ چې کم دزبندي کړي دا هغه مونږ امریکا سره کړي دا افغان حکومت سره نه دی کړي نو افغان حکومت باندې زمونږ چې کم بریدونه دي هغه به جاری ساتو نو هغه د وجه دا ښکاری چې دا کم معاهده ده دی باندې خلکو شکوک او شبهات پیدا شو کدا دا سینه کیږي نو دا خبره خو زیاته نشي مخه تتلی او طالبان هم دا منی او زما په خیال احساس به هم لري چې کدا سي دا بریدونه جاری وساتل شو نو هغه ماحول کې بیا خبره اترې بسنګ کیږي او کتا سو وګورئ نو دینه مخ کې امریکا سره هم د دوی خبره هم روانو کال 2012 نه او ورسره جنگ هم روان او بیا اخر دوی دوحه کې دا معاهده وکړه نو طالبانو کتا سو پالیسی یا سټریټجی وګورئ نو هغه هم دغه دا چې په میدان جنگ کې به هم ګرمي ساتو او که مذاکرات کیږي نو مذاکرات ته هم چمتو یو نو ما تخکاری چې افغان حکومت سره به د دوی سټریټجی هم دغه وي خو زما په خیال طالبانو دې اړخ ته هغه پام کول بغواړي چې د دوی کوم بریدونه دي هغه کې خامخا څه کمې به دوی راولي وګینه ما ته نخکاری چې افغان حکومت یا نور خلک چې دی الته دې ته به تیار شي چې ورسره کینی نو لکه هارون صاحب خلک وایي چې خلک داسې شته چې دا حمله په دې وخت کې کوي هغه د دې وخت نه خپل ځان لپاره فائدہ اخلي داسې کوم قوتونه کې دي شي چې هغه د دوه طرفونو یو بل سره جنگي دې کې یو غټ مهم هغه خو دولت اسلامیه خراسان یا د داعش خراسان چې ورته وایي هغه زما په خیال د روسو کې یو کابل کې غټ هغه شو برید هغه ذمہواری په غاړه اخیستې و نو یو غټه مهمه خبره او عنصر هم دغه دی چې هغه به څنګه کنټرول کیږي او هغه امریکا افغانستان نوځي نو هغه نه پس بعد دی هغه څوک ولې اوس پورې امریکا او افغان قواو په مشترکه باندې دی خلاف ډیر سخت کاروایانې کړې دي او ډیر کمزورې کړې دي
او هغه اوس هم د روسو بریدونو نه پته لګي چې اوس هم دا استطاعت لري چې کغواړي نو بریدونه کولی شي. یو خدا داعش عنصر دی، بل بیا پکې ډیر خلک دي چې د وار اکانومي نه فائدہ اخلي. که امن رالو نو د هغوی دکانونه به بند شي او هغوی کاروبار به بند شي، نو هغه هم کې دي شي. بیا مختلف هیوادونه دي، پاکستان کې چانه تاسو کې نو ارسو کوي چې دا انډیا کوي لګیا دی الته چې الته حالات سم نشي او امن را نشي او داسې خبره جوړه نشي. نو داسې هیوادونه هم دي پکې، ایران خپل انټرست لري، چاینا خپل انټرست دی، پاکستان خپل انټرست دی. نو دا هم بیرونی عناصر دي چې د هغې د وجې هلته قیام امن یا د وایلنس اف ریډکشن اف وایلنس چې دی هغې کې کمې ترلاسه کېږي نه. جی هارون صاحب مونږ سره اوسئ، یو ورکوټې شاندامي او شی ګرانو کتونکو راځو د ورکوټې شاندامي نه پس. پروګرام کې ځل بیا هر کله زموږ د نن پروګرام موضوع ده په افغانستان کې د دوه فریقینو ترمنځ چې کومه کشاله روانه و د اشرف غنی صاحب د عبد الله صاحب ترمنځ چې کومه خبري اترې وي هغه سره رسیدلې دي. هغه اوس یو ځل سره بیا مخکې په جون پتلو باندې تیار شوی د شراکت اقتدار فارموله نوې جوړه شوی او مخکې څه کیږي. دا زموږ د پروګرام موضوع دی. هارون رشید صاحب د پاکستان ستر خبرنگار موږ سره موجود دی، ور سره د کابل نه سینیئر صحافي انیس الرحمن هم ما سره دی. انیس الرحمن صاحب زه به لغوندې تاسو ته راځم او تاسو نه به زه یو تپوس کوم، بیا به هارون رشید صاحب نه هم په دې باندې تبصره اخلم چې یو طرف ته د افغانستان په خپله دننه حالات دي، یو طرف ته د امریکې خوښه ده. امریکې صدر دا غواړي چې هغه د زر تر زره واپس خپل فوجونه ټول وباسي او بودیز یو خپلو خلکو ته د وښیي چې ما خپل فوجونه واپس کور ته راوسته او بس اوس بیا ځل ماته بیا ووټ راکوي. نو که امریکا د دې ځینې خدای نه خاصه د افغانستان حالات نه ټیک کیږي، په دې باندې چېرته څه خبره کیږي د دې ذمواري به په چی چې د حالات به ټیک ساتي؟ هلته خلک څه وایي؟ یو خو چې دغه ټینشن چې دی اوسه پورې موږ سره نشته، نه په افغانستان کې د خلکو سره شته او نه د سیاسیون سره شته. ځکه په افغانستان کې څنګه یو دومره حالات ښه شوي دي چې هغه دوام به وکړي. ځکه دې وخت کې د افغانستان سره فوج شته، دې وخت کې د افغانستان د بجټ سره که یو څه هم موږ ته امریکا یا نیټو فورسز زموږ ملیټري ته ځکه چې د هغې زیات مصارف هغوی موږ ته راکوي، هغه به جریان لري، هغه چې دی نه قطع کېږي او دا ویل شوي هم دي او چې 2024 پورې به دغه دوام کوي. نو دغه شک او شبهات خو چې دی نشته او امریکا خپل فوجیان وباسي نو د افغانستان فوج سره چې دغه حالات کنټرول وساتي. ځکه که تاسو وګورئ دې وخت کې 90% چې کوم اندروني د افغانستان کې دننه اپریشنز دي هغه ټول افغان فورسز کوي. چې کوم ایر سټرایکس دي په هغې کې نیټو فورسز د افغانستان فورسز سره هیلپ کوي. لکه چې زمونږ کوم ایر فورس دی هغه لا دومره نه ډیولپ شوی چې هغه بیباوان یا چې د نور جهازونه وچلي، خو صرف د هلیکاپټر پورې ورته پورې محدود دي چې افغانستان ایر فورس هلیکاپټر استعمال کړي. امریکا پوره وطن نه غواړي. دوه شیان چې امریکا اوس هم د طالبانو سره په مذاکراتو په میز باندې پراته دي هغه دا دي چې یو د امریکای سفارت د ساتنې لپاره ملیټري او کو چرته په افغانستان کې داسې حالات پیدا کیږي چې هغه د کنټرول نه بهري د هغې لپاره د امریکایانو په مشترکه د نیټو فورسز یو ټیم پکار دی. اوس دغه ټیم به څومره زړه واضح نه دی، کېدای شي دا 3000 فوجیان شي، کېدای شي دا 4000 شي، کېدای شي دا 15000 شي. یعنی د دې نه کم تعداد کې چې دی زیات تعداد کې پاتې کېدای شي، خو کم تعداد کې خبره لا کلیر نه ده. ځکه چې امریکایان هم دا غواړي چې موږ د افغانستان نه په بشپړه توګه ونه وځو. دغه چې کوم اوازې کوي چې موږ به وځو دومره وخت به لګي، دا تاسو ویل چې دا د الیکشن پورې به دوی خپل دا ویلي کو چې ته موږ د افغانستان نه په بشپړه توګه وځو نو دا به کم از کم 18 میاشتې اخلي. اوس الیکشن تاسو ګورئ چې الیکشن په 2020 کې دی، نو 2000 موږ تقریبا 2022 ته راځو چې ته موږ دا کیلکولیشن وکړو. نو ټینشن نشته د محمود جان ډېر خبره وګورئ نو دومره ټینشن نشته. خدای دې امن لري. انیس الرحمن صاحب کور مودان تاسو موږ ته وخت راکو. زه به اخرنه تاسو
د هارون رشید صاحب نه کوم چې هارون رشید صاحب دا چې کوم خبره ده چې افغانستان کې د نن اوس دی وی چې خپل فورسز چې کوم دي دومره کیپیبل دي چې هغه خپل وطن وساتلی شي خو بیا هم څه خلک وایي چې امریکا د دې وخت کې د افغانستان نه ځي او امدا حالات چې کوم دی روان دي امدا غرنګ پریدي او طالبان او افغان حکومت یو بل سره لا ناس نوي خبره تر نه برابرېږي نو دا خبره مخکې لاړ شي کنه یاره جان صاحب زه هم غواړم چې څنګه د افغانانو یو امید دی خپل سکیورټي فورسز نو یقین دی په چې امریکا لاړم شي نو دوی به خپل چې کوم هیواد دی هغه حفاظت کې به بریالي وي خو مشکلات پکې شته ولیکه اوس هم تاسو وګورئ نو کافي علاقې چې دي د طالبانو زیر اثر دي افغان سکیورټي فورسز وای غټ خارونو پورې محدود دي یا علاقې دي چې هغه پورې محدود نو که امریکا اوزي نو هغه نه پاس بیا دا بیلنس بسنګي دا مخکې وخت نه مخکې خبره به وي چې سړی وکي خو مونږه ماضي کې هم کتلې ده چې داسې انټرنیشنل پریشر نه یا فوجیان په الته نه نو ډېر به ګرانه شي افغان سکیورټي فورسز دپاره چې هغه الته امن وساتي او طالبانو سره مقابله وکړي او موږ هیله کوو چې داسې وشي او امریکا مرسته ورسره روانه وي چې کوم موږ په دوحه کې واورې د هغه کې دغه وو دوی خو ډېر زیات نمبر وو خو چې 3000 کم از کم فوجیان به وي زمانه خیال کېږي چې کوم هغه دي طالبان هغه دونه زیات شمیر امریکایانو په موجودګۍ باندې به تیار شي کومه خبره موږ اورېدلې وي هغه هم دغه وي چې 1500 نه تر زیات نه زیات ډیر زیات موبینو امریکایان الته چې دی 800 یا 1000 نه زیات بدوینه غواړي هغه به هم ټول د امریکای چې کوم سفارت دی الته هغه کې به وي او زیات بار باغ نه لري نو ګورو حالات خو کېنکچن دي او افغانستان بدقسمتي دغه د موسم دغه سوچ کولو چې افغانستان کې لا هم ډیر مشکلات پاتې دي د افغانانو وینه چې دا اوس هم ډیر ارزان دي او هغه چې څنګه بګرانیږي هغه د پاره زما په خیال طالبانو ته پکار دي چې هغه د هم ورته غاړه کېږي افغان حکومت هم نرمه پکې وخی نور انټلیکچوال چې دی هغه هم خپل ولوي ډیر هارون رشید صاحب ډیر مننه تاسو وخت راکو او خدای دې وکړي چې دا کومه دعا دې خدای قبول کړي چې افغانستان کې امن راشي چې زمونږ په ټوله خطه باندې امن راشي ګرانو کتونکو سبب نوې پروګرام سره بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې ما ټول خلک خپل دعا کې یاد ساتئ د الله په امان